مکمل مهنګایي ده. مهنګایي خو داسې مهنګایي ده چې تباهي ده. مهنګایي شته ډېره بې اندازې. څه ګران دي؟ هر څه ګران دي، هېڅ څیز هم ارزان نشته. روډ مکمل ختم دی، ټولې کړۍ دي، بارانونه شوي دي، هغه کړۍ بیا تازه شوي دي. نو دغه دړی والو یا دوه دړی والو نو دغه تروړه خو هغه په 3,500 روپۍ ده، نو به څوک والي؟ پټرول نشته دی، ای د پټرول مکمل دی وخت را باندې شاټ دي. هر چا ماشومان دي، بچی دي، مهنګایي ده، چا کروړه نشته، چا کره غوړي نشته. نن سبا د 100-1.5 روپۍ پاتې کېږي، هغه هم سبا له بیا پرې لګي. د امبېلې د دې روډ نه راوګې د روډ سوره وخت شو ناله وته کنيستي دي نه جوړي او بس د حالات ته گاډو پکې خطه وای روانه ده. خرچه ګران دي، پدې کې د کور خرچه نه برداشت کیږي، رشکه کې بس خرچه برداشت شي. بل پټرول لاتم بن شوی دی، دا وړو غزان له مهنګای درچ وړو راشي نه کې ځان له پليړونو کې سړی ولاړی. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. عمران بنيري یم او دا وخت په کنکویت چوک کې د هغه مزدورانو بیوسه او بیکسه خلکو سره ولاړم. څوک چې ټول ورځ د امبېلې نه خانانو ډېرې پورې یا نګرې پورې داسې سوراګارې کوګا باندې رشکې چلوي، د دې سره د پوسونه د دین دا کو چې یو خو روډ چې دی نه هغه انتخابي خراب دی، بارانونه هم شوي دي، هغه کومې کړۍ چې پکې وي نو هغه بیا راتازه شوي دي، بل پټرول له حد نه ګران دي، ملاویږي هم نه. او دا تپوس پته هم کو چې په دې مهنګایۍ کې دا رشکې دی لا پیدا کی او کنه دی خپلې پیسې الټه د جیبه خوري. رو السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو ته ساره وځي د ماسخوتنه پورې دا رشکه کته بیا بر بیا نو یو خو راته ده ووایه چې دا روډ انتخابي خراب دی، نو په دې کې ته ماتېږي څه شي او بیا مهنګایي ده، نو دا رشکه تاله پیدا کی که نه ماښام تش کور ته ځي. مکمل روډ مکمل ختم دی، ټولې کړۍ دي، بارانونه شوي دي، هغه کړۍ بیا تازه شوي دي چې تر ناوګۍ پورې ځو نو کم سے کم بیرنګې راته لازمي مات کړي. اکسل ماتوي، ګیر بکسه ماتوي. نن سبا صرف ګیر بکسه چې دا په 7-8 هزار روپۍ ده، نو مکمل تاوان کې روان یو. پټرول نشته دی، ای د پټرول مکمل دی وخت را باندې شاټ دي، اړوشته دی هم نه او سورلی پکې هم نشته. روډ مکمل ختم دی، الټه تاوان کې روان دی. سر چې تاسو راوځئ د ماښامه پورې کم از کم لکه د عامه دیاړي چې ده نو چې 700 روپۍ ده، تاسو رشکم د 2.5 لک روپو تاسو رشکم زغلوئ په دې روډ باندې، نو دیاړي پکې درته پاتې کېږي؟ بالکل نه پاتې کېږي، بالکل. نن سبا د 100-1.5 روپۍ پاتې کېږي، هغه هم سبا له بیا پرې لګي. دا دوره مهنګایي ده، نو په دې کې اوړه، چای پاڼه وغیره، سبزیانې، چای چاول وغیره چې اخلي، د هغې دپاره څه کوئ؟ الله تعالی د خپله در راکوي، نو نور خو دغه حال دی، د بد حال دی ټول. تاسو یې نه مهنګایي شته؟ مکمل مهنګایي ده. مهنګایي خو داسې مهنګایي ده چې تباهي ده. ذموار څوک ګڼئ؟ حکومت، سرکار. حکومت تپوس څوک کوي؟ کم دی چا وکړو تر اوسه. ټیک ده، راشه امیر صاحب. اته رشکه چلی ساره وځې ښکلې ځوانې او د 2.5 لک روپو له سره رشکه ده، پیدا ده لګي؟ نه جي نه، بالکل 1 روپۍ هم نه بچ کوي. مهنګایي شته؟ ډېره بې اندازې. څه ګران دي؟ هر څه ګران دي، هېڅ څیز هم ارزان نشته. اوړه نشي اخیستی، نو بیا څه کوئ په؟ نو بس الله راګي لږ لګلو، نو تروړه خو زموږ د وس نه بار ده، نه شو اخیستی. لږ څو راغلي؟ نو دغه دړی والو یا دوه دړی والو نو دغه تروړه خو هغه په 3,500 روپۍ ده، نو به څوک والي؟ روډ خراب دی او نو څه شي ده زیات ماتېږي رشکه کې؟ زمون خو چې ډېر زیات ماتې، نو دغه اکسل دی او دغه ګیر بکسه ده او کمانۍ هغه خو پرېږدوه. ما بله ورځ مې ټول وس چې رشکه وچلوله، لړم کمانۍ ماته په 2200 روپۍ مې پرې ولګولې په کمانو باندې، نو دا 2200 روپۍ موږ په روغ هفته کې نشو کولی. او کور ته دې څه وویل؟ نو کور ته مې یوسم نه، بس تش لړم. نو تش لاړې؟ تش لاړې؟ تش. ښه، بل ملګري سره خبرې کوو. راشه ته د اډې منشي که نه؟ ستا د اډې نه روزانه څومره رشکې چلیږي او دې ته چې واپس راشي څه فریادونه درته کي؟ السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بھائی ستا ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې راغلئ او زموږ حال خپل خو تپوس وکړو. یاره جی د اډه دا ملګری دی کیمره کې راغستی شي، دا زموږ د اډې حالات دي. پوه شوې چې سی ان جي او پټرول نو زموږ شکر دی ګزاره کېده، هغه ټایم پاس کېدو. اوس دا حالات دي د اډې دا ملګری کیمره کې راغستی شي چې لکه دغه یو ګاډي نیم ولاړ دی او دا ګاډي نیم په سټینډ ولاړ دی، نو لکه دا مونږ 2 ملګري یو که نه، نو ګرانه ګزاره ده عمران بھائی. نو ګاډي تاسو وایئ چې د پټرول او د هغه د وجې ودرېدو؟ د مهنګایۍ دغه مهنګایۍ ټوله د مهنګایۍ وجه ده. پټرول یې بند کړو،
سینجی بنده ده نو مهنګایي په خپله تاسو یې نه حالات یې نه او دا ټول خلک دا حالات یې نه زمونږ پکې د دیاړی بالکل دغه نشته لکه دا ډې ټیکه ده په مونږ باندې هغه هم نشو پوره کوي پوه شوې 2000 روپۍ ورځ ده په مونږ باندې دا ډې ټیکه هغه هم نشو پوره کوي بیا د جیبه ورکوي یاره جی بس د کوره وله راوړو نو د کوره پیسې راوړو ډکو پکې دا موږ 2 ملګري یو په دې مهنګایي کې چې دا رشکو والا چلیږي کوم هغې څه وي چې مهنګایي ډېره زیاته ده نو ګزارې پکې کېږي که یاره جی ټول ورځ دې رشکو والا سره په دقه خبره جګړه ده چې بې نمبره سورلی اوچتې اډه نه ورکړي په وجه د دک کې چې مهنګایي ده هر سړی غربت طرف ته روان دي موږ سره جګړې دي غویمې دي پوه شوې ټول ورځ دا ټول خلک دا دکانداران دا ټول خلک یې هم د دې مهنګایي د وجې چې بې نمبره سورلی اوچتې اډه نه ورکړي یاره موږ سره اډه نشته څوک بې نمبره سورلی اوچتې وي یاره به یې وي زه نشم ودرېدی نمبر ته د هر چا ماشومان دي بچي دي مهنګایي له چا کره وړه نشته چا کره غوډي نشته پوه شوې د دې تکلیف د وجې هغه جګړې او هغه برداشت هم د خلکو ختم شوی دی نو دا ټول خلک کینی هر سړی مونږ ته ځان نه غصبي جوړ کړلی او جګړې کوي غویمې کوي او د دې رشکو والا سره په دک کې جګړه د مونږ ورته یاره بې نمبره سورلی مخې جو هغې په دک وجه خېجي چې رشکه ورته څه شیز مات کړي په دې روډ باندې نه د هغې د هغه سپیرپارټ پیسې ورسره هم نه د هغې د وجې هغې بې نمبري کړي پوه شوې او دک کې نه بس جګړې جوړېږي چې بې نمبري کړي او اډه نه ورکړي په دغې جګړې رشکې چې اکسل ماتي پرس که بیرنګ ماتي نو د روډ وجه د روډ کې کډې ډېرې زیاتې دي د هغې د وجې دا ماتي کې باران شوي د هغه کډې بیا راوپره شوي دي حکومت ته څه مطالبه کوي یاره جی د حکومت نه زمونږ دغه مطالبه ده چې بس په دې باندې غور وکړي شي او دا کار چې کم بند شوی دوباره دې پې سټارټ کړي شي د څو پورې چې روډ بیا نه دی سټارټ شوی د دې کډو ډکولو لپاره مخکې به تاسو په خپله اپنی مدتاب ګرځېدی یو کس دوه کسو به رشکې ودرولي او په خپله به یې دا کډې ډکولي دغې باره کې ټیمې ته او د نورو محکمو ته څه مطالبه کوي چې دا ډکې شي یاره جی مونږ خو ورته دغه بس د خپل طرفه دغه کوو چې یاره دا کډې ډکې شي او دا جز خلک ته ټولو او د رشکې به څه مزدوري څه کار به یې خو دوره ده چې هغه مور پلار یې ته مطمئن وي زه رشکه چلی نو زمونږ هغې ته دا خواست دی ټیمې والا ته چې په دې کډورې څه غور وکړي شي او مضبوطې ډکې شي د دې نه مخکې تاسو خبره وکړه په خپله دې رشکو والا دې ګاډو والا لس او شل او سل او چا چې د وسه سوره کېده او دا کډې ډکې کړې وې او سیمټ دي د هغې باوجود بیا د دې بارانونو د دې سره هغه ختم شو خراب شو نو په دې باندې دی غور وکړي او د غریبانو خلکو دې مدد وکړي که نه نو دا زمونږ د هغې نه دغه مطالبه ده جي نو صحیح ډېره مهرباني ملګري ته رشکه چلی ټوله ورځ لګیا یې او په کته ځې په بره ځې ماښام د دیاړي پاتې کېږي خپله یاره په دې اوسني حالات کې صرف د خپله خېټه پکې ساتم کور ته روپۍ نه وړم بیهي صرف لکه ته چې سهار راوځې نو په هغې باندې سهار چې زه د کور راووتم که نه نو پیسې مې د چا نه 1000 روپۍ قرض راغستې وي مې پېټرول ګورم اول خو پېټرول نه چې پېټرول مې وموندلو اوس یې اډې ته راغلی ما دا چلي ولاړې ساره سه لا نمبر نه دی راغلی لکه نمبر مې او پیره مې وکړه خو موږ دغه ټینشن اوس د پېټرول دی چې پېټرول لا سره نشته چې ته لرې تللی نه شو مزدوري په ډاډ لکولی نه شو او به دغه حالات ته ګاډی هغه ولاړلی نو ماښام به کور ته څه وړې وړوله بس دا خو د خدای پاکا دی کو وخوړې کنې تش په زونو نه بیا به څه کوې چې وړه نشته چې نشته خو بس خدای پاک هغه لنډ موږ له لکه هغه دغه خبره چلی کنې بس حکومت ته راسه نو مړه وو ختم وو او رشکه ته زیاتره څه شي ماتي نو بس دا کې خو ډېر زیات کار دی دغه دا راوځي ګیربکسې ماتي یو ګیربکسه 5000 روپۍ ده دا د دې روډونو د لاسه اکسل ماتي بیرنګ چې مات کې د کمو نه کمې چې پې لګي نو 600 روپۍ پې نن سبا لګي پې که نه باچا نو ټول ورځ کې 500 بچت نه کړی او 600 په بیرنګ ورکو د مصري مزدوري شوه په دې کې بیرنګ شو دا کارونه لکه راوباسي په مخه دا روان دي دا د امبېلې د دې روډ نه راوګی د روډ سوره وخو شو نالۍ ورته کنستې دي نه جوړي او بس دغه حالات دی او ګاډو پکې ښه تباهي روانه ده اوس یې راته پېټرول هم ښکلې بند کړل او مخه نشته او کور کې راته اوس هم واړه دي لکه ما خپله 2 واړه دي دواړه نه جوړه دي نو په دې ګاډي کې زه واړه ډاکټر له بوځم خو ځان پکې وساتم پېټرول هم نشته واړه چې ناجوړه دي او هسپتال ته نشي بوتلی نو څه به کې زیاتېږي به نه زیاتېږي به که نه دا د دې په غریبۍ د لاسه اوس یې د ما ته ستنې لیکلي لکه
دا وګورئ چې درته یو وښیم په دې کې ورته وښیه دي دا ستنه په 370 روپۍ ستن ده دا زه روزانه وړم سینې خرابې دي سینې خرابې ها د گاډي به 370 ورځې ماله ګټي کو د ستنو له ګټي او وړم ارسه وړم او په دې حالات کې به نه وړو تیار یو مهرباني ورو منګي شته منګي خو دومره به خدای منګي عمران بھائی چې صحه دي نشته لري د امپورټ حکومت چې کوم ناروا سلوک شروع کړل دی عوام سره ډېر ظلمانه او سلوک شروع کړی دی زما د حکومت ته اپیل دی چې عوام د نور تنګي نه او دا سیزن د ارزان کې لکه وړو ته وګوره وړو کم ریټ کې وړو خلک په قطارونو کې ولاړ دي وړو میلاویږي نه په قطارونو کې ولاړ په لینونو کې او پیټرول نشه پیټرول شارټ ټي پیټرول 40 روپے لیټر نور غند عوام اخر څه کې لګا مطلب دا خو دنه خبردار چې لګا بس عوام راشي بل ټمبه مولې مطلب څه لګا دا د منګي ته وګوره دا خلک راوته مسلمان لګا دا وړو نه میلاویږي شارټ ټي وړو ته وګوره زموږ د روډونو داخل لې زموږ د هسپتالونو داخل لې او دا خلک راځي بس شاباش شریف موږ دا خبره کوو چې بس د ملک د عوام چې کوم دي عوام باندې رحم وکړي ظلم مه کوئ ظالمانه سلوک مه کوئ او بل امپورټ حکومت چې کوم راغلی دی نو دا ډېر بد دغه شروع پیټرول ته وګوره او ډیزل ته وګوره هر یو شیز داسې ګران دی چې غریب سړی دا وړو نشي اخیستی وړو مسلمان په 1350 روپۍ تر وړه ده او دا سرکاري وړو په 1350 دي دا به د عمران خان په حکومت کې په 1400 روپۍ پین وړ خلکو ته میلاوېدلو خلکو به دا خبره کوي دا عمران خان دا څه ګران کړي دي نو زه اوس اریان دی اوس هر چا ګران کړي دي دا امپورټ حکومت ګران کړي دي اوس عمران خان نشته نه په صوبه کې شته نه په مرکز کې شته په یو صوبه کې عمران خان نشته نه په صرف ګلګت کې او په کشمیر کې صرف دوه صوبو کې عمران خان حکومت دی هغه کې خوشحالي ده نو موږ دا خبره کوو چې لکه مطلب چې دلته کوم منګي ده نو غریب عوام ژوند ګران دی لکه دا نکی د روډونو خبره تاسو وکړه چې روډونه خراب دي نلس کاله د پاکستان تحریک انصاف ستاسو حکومت چلیدو نو تاسو دې باره کې ویل لري ته جی به موږ دا کړی د سیم څخه هغه دغه چې پندونو نشوال پندونو نشته لري بل دا مرکزی حکومت 179 ارب روپۍ زموږ باقیات پاتې دي دا هغه حکومت پای کې ختم شو نو هغه پندونه ریلیز نشو موږ ته دغه په وجه باندې دا کارونه کم کوڅ پاتې شول صحیح ده مهرباني ملګرو تاسو دغه رشکو والا خبرې مو اورېدې د عامو خلکو خبرې مو اورېدې دا د پاکستان تحریک انصاف سابقه د ویلیج کونسل یوت امیدوار خبرې تاسو واورېدې رشکو والا یو خدا خبره کی چې لکه وړه منګه نشو اغسته دیاړي راته نه پاتې کیږي 1500 روپۍ چې لکه یو سړی عام دیاړي کین هغه وته هم نه پاتې کیږي د 2.5 لک روپو رشکه هم چلی بل په روډ باندې د ناوګینا د امبیلی پورې کم روډ دی نو پاغه کې دومره کړي دي چې پاغه باندې زین روزانه یا اکسل ماتي یا بیرنګ ماتي یا بل سماتي نو د کبر خوروي په کبر باندې لګي او چې کومه ګټینه هغه په رشکا واپس لګي بل پېټرول هم شارټ کیږي او د اډې چې کوم مرګري دی مالک ته هغه وی چې د سینجی او د پېټرول شارټ کېدو د وجه اډم خالد نو موږ د اډې چې کومه پیسې دي نو هغه د جیب او ورکول یعنی د کور راوړو او دې کې لګو نو تاسو د کتو او ریدو یو جهان مننه او بل دا چې حکومت له پکار دی و صرف مرکزی حکومت پاتې دی صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا هم ختم شوی دی د پنجاب هم ختم شوی دی نه چې د منګای د اکسلیټر لږ وندې کم کی د منګای لږ وندې کم کی کینه غریب ولست دی نه هغه په خودکشو باندې او په دوه وخت روټه پورې اریان پاتې کیږي تاسو د کتو یو جهان مننه